بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله بشک الله تعالی لا یستحی حیا نکی ان یضرب مثلا چې الله بیان کی داسې مثال ما بعوزه فما فوقها که مچر وی در یا در مچر بالاوی فاما الذين امنوا پس هغه خلق چې ایمان راوړي فيعلمون غدا خبره پیژني چې انه الحق من ربهم د زمر د رب د خاصه حق دي واما الذين كفروا هغه خلق چې کفر وکي فيقولون فساغوي ماذا اراد الله بهذا مثلا د الله څه اراده ده چې دغه مثال بیان کړی دي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الله ډیر خلق گمراهان کی په دار کم مثالو باندې ويهدي به كثيرا اور الله ډیر خلق ته هدایت ورکی په دار کم مثالو باندې وما يضل به الا الفاسقين اور الله رب العزت نه گمراه کوي مگر هغه خلق چې فسق او فجور کړی دي عزیزانو د آیت نمبر 28 کې الله رب العزت د کافرانو د اعتراض جواب ورکړي کافرانو چې د الله دو نغټ ذات دی قران دو نغټ کتاب دی پدې کې د مچرو د شان ذکر ولستا الله وایزما پدې کې حکمتونه دي زو خلق ته هدایت عمر کوم گمراهیم یعنی زه خلق ګورم چې څوک زما د منی او څوک زما د نه منی دغه د آیت خلاصه د الله عمل